ختم نبوت باندې خدا ما تاسو ته وی چې دا خو یو داسې عقیده ده د نور نه زیاته ظاهره ده د بدیهیاتو نه ده. په دې کې خو سره د دومره 100 کالو د دلایلو انبار پې پروت دی. خو بیا هم چې دا قادیانیت نن چې کم دی څه کوي په دې ملک کې جړې خخی د هغې شاته دقه چې کم دی دنیاوي جاه و جلال دی، مزید دنیاوي او ورپسې د دنیا دغه دولت دی چې هغې د دې دومره لوی عقیدې نه چې کم دی سکی خلک سکی منګیر کې د دې دومره مسلم عقیدې نه. خو قدردانو خوش قسمت هغه خلک دی چې هغې له الله په نن زمانه کې هم دا شان ورکړی دی چې دې مال او دولت ته نه ګوري، دې دنیاوي جاه و جلال ته نه ګوري، بلکې په دې سختو تکلیفونو کې هم د حضور په ختم نبوت باندې پیرهداري ورکوي. تاسو ته ما ویلي 13 جمعه چې د هغې نه څو ورځې مخکې د تحریک یو کارکن زین علي رضوي هغه چې کم دی قادیاني جته راغله، قادیاني هجوم راغی او صرف په دې نعره باندې چې هغه نارهوالی و تاجدار ختم نبوت په دې نعره باندې په هغه باندې فایرنګ وکړه او بیا د فایرنګ نه پس زمونږ چې کم دی څه کسان زخمیان شو، دا یو کارکن شهید شو. بیا د هغې نه پس انتظامیې چې دی نو هغې په ډېر چل ول سره د دې میډیکل رپورټ هم بدل که او د FIR د درج کېدو دپاره هم امیر محترم خصوصي طور باندې هغه شیخوپوره ته راغې، ډېر لوی احتجاج وشو. د هغې نه پس حکومت باندې سختي راله او دباو پې راغې نو هغې رپورټ چې کوم دی درج که، خو بیا په هغې کې میډیکل رپورټ غلط که صرف د دې دپاره چې د قادیانیت ته لږ ریلیف ملو شي، دا کوم قاتلان چې دي دا قاتلان آزاد شي، عدالت کې ورته ریلیف ملو شي. امیر محترم له دې الله پاک ډېر لوی ژوند ورکړي او الله دې د شریرانو د شر نه په خپل حفظ و امان کې وساتي او د باباجي مبارک په دغه خاندان دی الله تور باد هم نه لګوي. هغه مبارک چې د امت مسلمه د ترجمانه حق ادا کوي، څنګه به چې د مسجد رحمت للعالمین نه د باباجي په ژوند کې د حق اواز پورته کېده، الحمدلله د باباجي د وصال نه پس هم د هغې جماعت نه د الله او رسول په کرم باندې د حق اواز پورته کېږي او د امت ترجماني ته نه کېږي. هغه مبارک چې په کوم انداز کې هغه بیان کړی دی هغه تاسو واورئ او بیا ما ته د دننه پته ده چې کوم د هغه مبارک عزایم و بیا د هغې په وجه باندې چې حکومت بیک سټپ واخیسته او بیا فیصله وکړه چې موږ به قبر وسپړو او دا میډیکل رپورټ چې غلط شوی دی دا به واپس ټیک کو. الحمدلله د تحریک په دباو باندې هغه میډیکل رپورټ صحیح شو، واپس قبر وسپړدی شو او څو ورځې پس د قبر نه الحمدلله خوشبویانې روانې وې. خو دا مبارک چې کوم دی چونکې د حضور د ختم نبوت دپاره د حضور د عزت او ناموس دپاره په سینه باندې ګولۍ خوړلې وې. نو ظاهره خبره ده د حضور علیه السلام په دیدن باندې به قبر څنګه خوشبویه بیا نو، څنګه به معطر نو. عزتمندو زما چې کومې خبرې ته اشاره ده هغه دا ده چې په دې وطن کې دا د حضور د غلامانو وطن دی او د حضور غلامانو د دې دپاره قربانۍ ورکړي دي. په دې کې د قادیانیت ځای نشته، په دې کې قادیانیت دپاره نرمه ګوشه نشته او په دې کې د هغې دپاره که څوک دا وایي چې نه حقوق دي فلان دي او ډینګ دي نو بیا د جواب ورکړي د امامت 1200 شهدا وله چې تاسو د څه دپاره ځانونه قربان کړي. بیا د هغې صحابي جواب وکړي چې د چا د وجود یو ټوکړه د لاس چې کوم دی لاس نه والا تر خپو ټول جسم ټوکړې شوی دی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په دومره سخت وخت کې په اسلام باندې د حضور په ختم نبوت باندې پهره ورکړې ده. عزتمندو یاد ساتئ دا یو داسې ناسور دی په دې وطن کې چې دا د پاکستان دپاره هم خطره ده، دا د اسلام دپاره هم خطره ده. لہذا زمونږ دا عزم دی او دا د دل کول کر واوري او لیکلو والا د صفا ولیکي چې زمونږ دا عزم دی چې انشاءالله چې چا زمونږ د دې مسلمان د دغه مجاهد وینه تویه کړې ده انشاءالله تعالی دا سړی به موږ خپل عبرتناک مقام ته رسو کوي او دا صرف د خولې ډوزې نه دي. انشاءالله تعالی د دې دپاره به موږ هر ممکن کوشش کوو انشاءالله د دې حضور د عزت او ناموس دپاره. دا دومره بدماشان دي چې یو طرف ته زما د حضور په عزت باندې حملې کوي، په ختم نبوت باندې حملې کوي او بل طرف ته د حضور په نوم آزاد شوي وطن کې د ختم نبوت په نعره باندې په خلکو باندې ګولۍ ورئ. عزتمندو هغه ورځې لاړې چې صرف د ختم نبوت په نوم باندې به سیاست کېده، د حضور علیه السلام د ناموس په نوم باندې به سیاست کېده. قادیانیت ته پته ده چې په دې نوم باندې دکان چمکاولو والا نور دي او په دې نوم باندې په سینو باندې ګولۍ خوړل والا نور دي.
قادیانیت ته پته وه چې په دې نوم باندې چوکونو له نومونو ایښودلو والا نور دي او په دې نوم باندې په دې مشن دپاره د فیض آباد په ځمکه باندې د اتو ښایستو تنکي ځوانانو قربانۍ ورکولو والا نور دي ځکه قدردانو انشاءالله لبیک د حضور د دین دپاره نظام اسلام دپاره د ختم نبوت او ناموس رسالت د دفاع دپاره انشاءالله میدان کې دی او انشاءالله هغه ورځ رانږدې ده چې رب العزال به د دې وطن نه د دې جرړه هم ختموي که خیر د دې جرړه به هم انشاءالله تعالی ختمیږي او په دې وطن باندې به د حضور د دین جنډه بلنده ودرېږي انشاءالله او وخت رانږدې دی انشاءالله او دا به د حضور د عشق او د وفا طاقت باندې کېږي دا به د حضور غلامان د خپل نبی د عشق او وفا په طاقت باندې کوي الله کریم جل جلاله دې دې قافلې د عظیمت د نور کامیابی ورکړي